الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامین. اما بعد، سوال دا دی چې د علي رضی الله عنه قبر کوم ځای کې دی؟ نو صحیح دا ده چې علي رضی الله تعالی عنه په عراق کې شهید شوی دی او خوارجو شهید کړی دی. عبدالرحمن بن ملجم چې دا د خوارجو یو مشر او د په د سهار منزل دی راوتو او عبدالرحمن بن ملجم په حمله وکړه او د هغې نه شهید شو. د لور کلثوم رضی الله عنها و فرمایل مالی وللصلاة الغدات، سدي مال را او د سبا منزل را څه پریشانی د دې وخت کې، ځکه دې سره دوه واقعې دي کې وشو. یو د دې خاون عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د سهار په مانځ کې ابو لولو په خنجر والی او د هغې نه شهید شوی دی. او دویم د دې والدو علي رضی الله تعالی عنہ د دې پلار هغه هم د سهار منزل راوتو او عبدالرحمن بن ملجم په خنجر باندې والی دی او د هغې نه شهید شو. دوی به فرمایل مالی وللصلاة الغدات، یعنی صلاة الفجر. د علي رضی الله تعالی عنہ قبر باره کې اصحاب السیر یو قول دا نقل کوي چې د علي رضی الله عنہ ملګري ویرېدل د دې نه چې هسې نه خوارج او ظالمان د هغه قبر پرانیزي او د هغه لاش راونه باسي او بېعزتي یې ونه کړي. نو دې وجې نه وي نهه قبرونه یې وکنیستل او په هغې کې یو قبر د علي رضی الله عنه پټ یې وساتلو. او بعضې وایي چې نه په خپل قصر کې بنګله کې چې کوم دی په کوم ځای کې اوسېدو کوم کور کې نو هغه ځای کې دی دفن شوی دی. خو بهرحال د علي رضی الله عنه قبر مجهول دی تر اوسه پورې کوفه کې دی، ولیکن دا پته نه لګي چې کم یو قبر د تعین سره څوک نشي ویلی. دا نن سبا چې شیعګان کم قبر کوفه کې ښیي چې دا د علي صاحب قبر دی، نو دا د علي رضی الله عنه قبر نه دی بلکې دا د مغیره بن شعبه رضی الله عنه قبر دی. د دې وجې نه اصحاب السیر وایي که شیعګانو ته دا صحیح پته ولګېده چې دا د مغیره قبر دی نو دوی به د هغه قبر وکنه باسي، ځکه دوی د مغیره بن شعبه سره سخت عداوت او دشمني لري. دوی دوکه شوي دي وایي چې دا د علي رضی الله عنه قبر دی. نو صحیح دا ده چې د علي رضی الله عنه قبر کوفه کې دی او معلوم نه دی، مجهول دی.